سر تاسو ډیره مننه کوم چې موږ له ټایم راکړه. دا راته ووایه چې کوم نن دا ګرینډ افطار پروګرام تابع تاسو کړل، د دې پروګرام څه مقصد دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو مننه چې تاسو مال ټایم راکړه او زما ویوز اورئ او قوم سره شیر کوئ. د دې افطار مطلب دا دی چې موږ د شان چې کوم علاقه ده د دې چې څومره ځوانان دي، مشران دي، سیاسي حوالې سره دي، مذهبي دغې سره دي، هغې ټولو ته موږ دعوت ورکړی دی او د دې دعوت مطلب دا دی چې د دوی منځ کې د مینې محبت یو بانډ جوړ شي. تاسو ولې کیمسټري دغه پروفیسر یې تاسو پته ده چې یو سترانګ بانډ جوړ شي او د یو یونټي یو میسج ټولو ته لاړ شي چې موږ یو خلک یو، زمونږ کې هېڅ قسمه څه دغه نشته، تعصب نشته، زمونږ د خلکو ټوله دغه مینه محبت دی، یو یونټي یو دغه دی. د دې یووالي لپاره دا دغه موږ کړی دی. په دې کې ډېرو ملګرو پروفیسر صاحب، پرویز صاحب، اقبال صاحب، عجب خان صاحب د ټولو دا دغه وه چې دا یو ښه میسج لاړ شي زمونږ د بډګرام خلکو ته چې مونږ د یووالي لپاره، د یو بل سره د مینې محبت لپاره، اتحاد اتفاق لپاره زمونږ داسې پلیټفارم جوړ شي او داسې نورو قومونو دغه هم جوړ شي او د په ډسټرکټ د دغې په لیول باندې یو ګرینډ داسې یو د کمیټۍ دغه جوړ شي چې هغې کې د سینیر مشران هم وي او د جونیر د شازلمو هم یو جوړ شي چې د دا راته ووایه تاسو د بانډینګ خبره وکړله. نو دې ورځې کې موږ ګورو یو ټرینډ چلیږي په سوشل میډیا باندې او هغه چې د قومیت یو ناره لګوي او تعصب ناره لګوي او د دې قومیت څومره چې قومونه دي د هغې په منځ کې هغه ویک ونډروال فورس کریټ کوي. په دې هکله به تاسو څه ویل غواړئ؟ زه به تاسو ته د دې مثال راکړم د 1920 کې کله چې په جرمن کې نشنلیزم دغه شو، په ایټلی کې موسولیني او هټلر د دې خلکو یو اواز راواغسته چې موږ وی ار د سپیریئر، موږ ټولو نه تکړه خلک یو، زموږ له دا حق حاصل دی چې موږ په دنیا باندې رول کو. نو که تاسو وګورئ چې کله سیکنډ ورلډ وار شروع شو نو جرمني ایټلی دا په لوزرز کې و. هغه خلکو چا چې د نشنلیزم د چا چې د ځان له یو د تعصب او د قومیت اواز اوچت کړی دغه نام و نشان ختم شو. کم خلک چې دلته د قام د تعصب لکه اوس مونږ وایو چې مونږ دیشان یو، بل مو وایي چې مونږ پنجغول یو، بل وایي، نو دې سره به زمونږ دغه ختم شي، زمونږ یونټي ته دې نه یو ډېر لوی نقصان دی. او کم خلک چې دغه د تعصب اواز اوچتوي دا د قوم د دې علاقې د ترقۍ دا ډېر غټ لوی دشمنان دي. هغه خلک د دې بډګرام د یووالي د دې ترقۍ د دې ډېر لوی دشمنان دي او هغه خلکو ته فایده رسوي، کم خلکو له چې زمونږ په جدایۍ کې، زمونږ په دغې کې په جدا دغې په یونټي کې هغې خلکو ته نقصان وي، هغې خلکو ته به د دې فایده ورسي. که تاسو وګورئ زمونږ سره خوا کې ډسټرکټ مانسیره وګورئ، شانګتورغر وګورئ، هغې خلکو مانسیره څومره ډیولپ ده، پکې یونیورسټي هم شته، کالجونه هم شته، پکې اسپتالونه دي. زمونږ نه دلته یونیورسټي شته، نه دغه شته، نه اسپتال زمونږ ډي ګریډ دی، نه دلته زمونږ ډسټرکټ ډېر په دغې لحاظ سره ډېر وروستو دی. د هغې وجه هم دا ده چې زمونږ د ضلعې چې کوم دغه قومونه دي هغې خلکو په دې کې یو لارجر سطح باندې یو یونټي نه ده شو کړی، هغو یو ګرینډ دغې باندې دغه نه دی شو کړی. یو دغه که چېرته مونږ یونټي شو کړی وی، مونږ خپل په تعلیم توجه ورکړی وی، مونږ خپل په معاشرتي کارونو، په سوشل، په د ژوند چې کوم هر اړخ دی په هغې کې مونږ دغه ورکړی وی، یو یونټي لحاظ سره مونږ ټولو توجه ورکړی وی، نو مونږ به چېرته هم وروستو نه پاتې شوي. که تاسو وګورئ نو زمونږ بډګرام دا لاست دغه ګور زمونږ دې ځای نه غټ جج تر اوسه پورې د های کورټ لیول نشته، څوک بریګیډیر څوک نشته، داسې چې کوم غټ ایگزیکټیو دغه دی هغې کې څوک نشته. ولې نشته؟ د هغې ریزن دا دی چې مونږ ډېر وروسته پاتې شوي، مونږ سره ادارې نشته، مونږ سره هغه لیول ادارې نشته، هغه لیول لیډرشپ نشته چې کوم زمونږ خبره په غټو ایوانونو کې هغه چې کوم واکدار خلک دی هغو ته ورسوي، او کوم هغه خلک ته چې چا سره اختیار دی هغو ته زمونږ دا چې کوم محرومیانو دي هلته ورسوي، چې کله مونږ یو یو، زمونږ اواز یو وي، نو پوره دنیا سر دا راته ووایه دلته یو کوېسچن دی کوم چې ما نوټ کړل زیاتره، دلته زمونږ هر طرف ته چې انفرادیت دی، اجتماعي سوچ زمونږ نشته دی په هر فیلډ کې چې مونږ هر لیول باندې چې مونږ ګورو، که هغه کار مار دی یا داسې نور څه دغه دی هر څه چې وي، خو هغې کې زمونږ انفرادیت وي. هر جو سړی دا غواړي چې زه شته شتلی بل د تباه
برباد شي په دې اغله مسله دا خبره ستاسو بالکل صحیح ده چې هر سړی مونږ پښتو کې ځان ته کشي وي او وی چې زما پبلسټي وشله او بل چې د تباشله نو زمونږ د مونږ چې ورستو یو کم چې زموږ محرومیان می د دې بیسیک وجه چې کم تاسو پوینټ اوټ کړه چې مونږ خلکو د قومیت اجتماعیت د دې سوچ نه کوو د یووالي یونټي سوچ نه کوو مونږ خپل پرسنل پبلسټي پرسنل گینز د دې دغه کوو د دې د لاسه دا انتهایی ناسور دی یورپ نن ولې مخکې دی تاسو یورپی یونین وګورئ د 28 ملکونو یو کرنسي ده د 28 ملکونو یو خارجه پالیسی ده نن که تاسو د پریویس د یورپین پارلیمنت دغه وګورئ نو هغه د زمونږ د پاکستان خلاف یو دغه پاس کړل چې تاسو هیومن رائټس وایلیشن دی وجي موږ تاسو جی اس پی پلس سټیټس ختمو ولې خلک مخکې په دنیا ولې رول کوي د هغې خلکو د دې رول دا بنیادی راز دا دی چې هغه یو دی هغه کې یونټي دا هغه که تاسو وګورئ هغې خلکو که تاسو 1949 کې وګورئ کله چې د کمیونیزم او د کیپیټالیزم یو بل سره کولډ وار نو نیټو جوړ شو نیټو چې کله جوړ شو په هغې کې تقریبا 49 یا څومره کنټریز وو هغو دا ووي که دې کې یو کس منې حمله وشوه نو د دې اټ مینز چې دا په دې تمام سټیټس منې اټیکس دی یو سکیورټي پیک جوړ شو خبره ختمېږي مخې ته به هم زه لاسټ کې چې کوم دا د قومیت او تعصب ناره لګوي په سوشل میډیا باندې د دیشان او د پنجګل قوم هغو ته به څه پیغام ورکوئ زه خو شارټ به دا ووایم چې کم خلک چې دا دغه کوي میډیا له پکار ده چې د هغو مخنیوی وکړي هغه روکاو کړي پازیټیو رول میډیا پلی کړي کم چې زموږ علما دي هغو لاوډ سپیکر د مدرسې نه جومات نه د مینې محبت پیغام ورکړي کم چې پروفیسرز دي کم چې انټلیکچوالز دي کم چې سوشل اکټیویسټ دي هغو له پکار ده چې هغو په دې کې رول پلی کړي او کم خلک چې د شیز کې انوال دي خدا هغه خلک ته شاته شي هغه خلک ته خپل دا یو غلط دغه دی د یو غلط تاثر زی زمونږ به یو ډېر نیگیټیو میسیج او زمونږ فیوچر زمونږ د بچو به فیوچر تباشي دا شی نه دی پکار مونږ هغو ته مینت کوو تمام چې کوم سټیک هولډرز دي د حوالې سره هغو خپل پازیټیو رول پکار دی که هغه میډیا ده که هغه نور دي ادارې دي نو او خاص کر کې ستاسو میډیا ته زموږ ریکویسټ دی چې داسې شیزونه مه نشر کوئ د هغې دغه مه کوئ او داسې شیزونه چې کوم یووالی راولي مینه راولي یونټي راولي بانډ راولي هغه شیزونه پروموټ کړئ تھینک یو سو مچ جی ډېره مننه جی